من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم حروف مقطعات و مبارک خبر وشوا. د دې تمام حروف مقطعات مجموعه چې چا را جمع کړی دا نو د هغې نه جوړیږي نص حکیم قاطع له سر. نص حکیم قاطع له سر. دا سوارلس حروف او دا هغه حروف دي چې دا په دې حروف مقطعاتو کې د سورتونو په دې اوایلو کې راغلي. نو دا چې راجمع کې نو د دې نه دا جمله جوړه شو او دې جملې چې کوم مفهوم دی هم دا اولنۍ معنا ده. هغه اولنۍ توجیه هم دا ده چې نص دا خو د الله تعالی د طرف نه یو نص دی او حکیم د حکمت نه ډک دی او قاطع د دې معنا دا ده چې په دې کې څه نوې خبره نه راځي، دا قطعي دی. او له سر په دې نص کې یو راز دی او د هغې راز نه به یو الله خبري. نو بعد دا د سلو خبرو یو خلاصه. ذالک الکتاب، ذالک اشاره بعید تا او کله کله ذالک په معنا د هاذام راځي، ځکه چې هاذام اشاره ده او ذالکم اشاره ده، بلکې دواړه یو شی دی. خو په ذالکه کې د ځان رستو یو شی ملحق شو چې هغه کاف دی او لام. دا لام پکې د قرب او د بعد ذاک او ذالک او ذا او ذاک او ذالک کافیه کې بدل راشي. ويقال ذا للقریب وذاک للمتوسط وذالک للبعید واما ثم وهنا وهنا فللمكان خاصه. نو دا او دا ذا اشاره و دا ها پکې حرف تنبیه د مخکې نه راغی. نو یا د مخکې نه دې طرف نه پسې یو ها ملحق شو یا پسې په آخر کې دا کاف ملحق شو. او دا کاف خو د مخاطب په حالت باندې دلالت دپاره دی. کده، کما دی، کم دی، کن دی، کی دی، ذالکی، ذالکا، ذالکما، ذالکن، ذالکم، فذالکن الذی لمتننی فیه. اخو د حالت د مخاطب نه تعبیر. نو ذالک الکتاب، دا پورا کتاب دی. اوس دا خو لا ټول نازل شوی نو، خو وعده خو یې شوی وسنلقي علیک قولا ثقیلا، کتاب انزلناه الیک. نو کتاب په نزول شروع شوی و، لوح محفوظ کی پورا و، اسمان دنیا کی پورا و، اللہ تعالی یې وعده کړی و چې زه به رالیږم. نو دا دغه ته اشاره ده. البته په دې ذالک سره دا اشاره د بعید دپاره ده او قرآن خدا دې قریب دی. نو دا تا په علم معانی کې ویلی دي چې بعد دو قسمه دی، یو خو دا بعد مکانی دی او یو بعد رتبی دی. کله کله دا بعد رتبی نه تعبیر وشي په بعد مکانی باندې. دلته په دې کې د دې تعبیر مفهوم دا دی چې د دې قرآن مرتبه خو ډېره لرې ده. انسان او چرته قرآن خو د الله تعالی صفت دی، دا خو کلام الله دی. او انسان به څه یو دی له به ګوتې وروړل او دا یې زده کول او دا د ده سره په لاس کې ده په دې باندې چې هغه دال دال علی کلام الله. نو د دې وجې نه دا د انسان په زړه کې دا خبره د اولې ورځې نه اچوي چې ته دا په ذهن کې وساته ګورې چې زه به حیثیت انسان او به حیثیت یو مخلوق د دې اهل او قابل نیمه. دا زمانه د مرتبه په لحاظ سره ډېر اوچت کتاب دی،
خدا دا اللہ تعالی ډیر عظیم احسان دی چې مال هم دا وس او دا توفیق راکو چې زم کینم او دا قرآن زده کوم او دا ویم او په دې ځان پویوم. نو دا ذات او الکتابو کتاب لفظ مخ کی تشریح تیر شوی و چې دا ست وی جمع ته وی او لیکلو ته وی او دا دلته دا الکتاب دا معرف باللام شو. نو دې معنا دا چې دا کامل کتاب دی. دا قرآن په تمامو کتابونو کې کامل کتاب دی چې په څه لحاظ سره ته وی نو دا کامل دی. که په دې لحاظ سره وی چې د سند او د ثبوت په لحاظ سره کامل دی نو دا هم درسته ده. ځکه دې سند دومره قوي دی چې دومره قوي سند د هیڅ کتاب نشته. دا د لوح محفوظ نه او د الله تعالی د طرف نه جبرئیل علیہ السلام راوړی دی. د جبرئیل علیہ السلام نه زیات مضبوط او زیات قابل اعتماد او ثقه راوي به څوک پیدا کړي. بیا دا قرآن خلقو ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ویلے دی په انسانانو کې. نو په انسانانو کې او په مخلوق کې به ته د نبی علیہ السلام نه زیات ثقه او مضبوط بل څوک پیدا کړي. بیا دا قرآن را لېږلی الله پاک دی، د دې مرسل الله دی. نو د دې نه زیات مضبوط پیغام به ته کوم پیدا کړي چې هغه الله را لېږلی. د دې مرسل الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې کتاب موضوع انسان او د انسان کامیابی ده. نورو کتابونو موضوعات بس اخوا دی خوای. د دې کتاب چې کومه موضوع ده دا ډیره زیاته اشرفه موضوع ده. انسان ته د هدایت لار خي، انسان ته د الله تعالی د رضا طریقې خي. بیا دا کتاب په دې معنا مکمل کتاب دی چې دا جامع کتاب دی، کامل او جامع. دې کې یو موضوع داسې نشته چې هغه په دې کې بیان شوی نه. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. په دې کې د انسان د هدایت سره تعلق لرونکي یو موضوع هم نه ده پاتې شوی. او که څوک دا عقیده لري چې په دې کې فلان کې موضوع نشته دی نو دا بیا په قرآن ایمان نه لري. امام ابن جوزی کتاب دے تلبیس ابلیس، اردو کی ترجمہ شوی هم دے تکتش. هغه په هغې کې دا وایي چې شیطان د چا د ګمراه کولو دپاره کومې طریقې اختیاروي. علماو د ګمراه کولو دپاره څه لارې اختیاروي، د طالب علم دپاره، د بادشاه دپاره، د تاجرانو دکاندارانو دپاره، د حکمرانانو دپاره، د مزدورانو دپاره، د چا دپاره د چا دپاره. نو هر چاته چې هغه د ګمراهۍ کوم نو هغه د بچ کولو لار تا ته ښودلې ده، تلبیس ابلیس. په هغې کې هغه دا لفظ لیکلی دی چې کوم خلک چې هغه حکمرانان ځان ته وایي نو په هغې کې داسې خلک چې د هغې دا عقیده چې په قرآن کې د حکومت متعلق مسلې نشته او حکمرانان آزاد دي. نو امام ابن جوزی بغدادي په دغه تلبیس ابلیس کتاب کې وایي چې که د کوم حکمران دا عقیده ای چې الله تعالی د حکومت د کولو متعلق څه چل نه دی ښودلی او هدایات نه دي ورکړي په کتاب کې نو وایي دی ځکه کافر دی او دی د دې آیت نه منکر دی چې الله تعالی وایي چې ما فرطنا فی الکتاب من شیء. په دې کتاب کې خو مونږ د انسان د هدایت سره تعلق لرونکي یوه خبره هم نه ده پرېښودې او دی پکې لا دا وایي د حکومت سره تعلق لرونکي خبرې پکې نشته. نو دا مې د مولانا مودودي د حوالې په ځای تا ته د امام ابن جوزي خبره ځکه زده کړه چې که د مولانا مودودي حواله ورکړم نو څوک به مني او څوک به نه مني، خو ابن جوزي خو هر څوک مني. نو هغه دا وایي الکتاب دی، مکمل کتاب دې کې هېڅ شی کم نه دی او جامع کتاب. دا په دې حیثیت هم مکمل کتاب دی چې د انسان د ژوند داسې پهلوګان راغستې دي چې هغه اړو د سره د اوسه پورې چا زیر بحث نه راوړي. چا به د انسان انفرادي ژوند زیر بحث راوستو، چا اجتماعي ژوند، چا به د دنیا ژوند، چا به د آخرت ژوند. داسې کتاب چې په هغې کې انفرادي او اجتماعي، په هغې کې دنیا داري ومي او دینداري ومي، د دنیا د ګټلو طریقې مي او هلته اصولي او دا مته وایي چې د دې باوجود هم د خدای بنده کېدی شي، د رب بنده کېدی شي، راځه مونځ هم کوه او راځه قرآن هم وایه او تهجد هم کوه، جهاد هم به کوې او ملکونه به هم فتح کوې او بیا به هم د رب بنده، حکومتونه به هم کوې او بیا به هم د رب بنده، فیصلې به هم د خلکو په منځ کې کوې او بیا به هم د رب بنده.
دنیا کې به اوسېږي او آخرت به غواړي. دنیا کې به اوسېږي او د دنیا په دندو کې به مصروف مې او آخرت به دې نه بربادېږي. ښځه به دې مې او بچي به دې مې او کور به دې مې گاون به دې مې خورې او څښې به م ګټه وټه به م کې پیسې به لګوم او ګټې به م بیا به م آخرت نه بربادېږي. نو دا خو سوال نه پیدا کېږي چې د دې کتاب نه علاوه بل کتاب دې داسې وي چې هغه تا ته په دې خبرو کې لاره م وښیي او بیا درته یو متوازنه لاره وښیي. متوازنه که توازن رانیږي نو دا ستا نه به روانېږي. په دې کې به د قرآن او د اسلام څه غلطي نه وي. ته به یو طرف ته چترغړې یا به منځونو ته ډېر ورغړې نو نور څه به نه پاتې شي، یا به کاروبار طرف ته ورغړې نو نور به نه څه پاتې شي، یا به د حکومت او د دنیا په مسایلو کې به اخته شي. خو به هر حال چې ته د قرآن په هدایاتو باندې عمل کوې نو دلته دې قرآن تا ته یو توازن درکړی، یو متوازن ژوند ستا جوړوي. دا ټول کارونه کول دام ضروري دي او د دې په منځ کې توازن هم پکار. او توازن دې ته نه وایي چې ټول به یو شانتي. توازن معنا هموزني نه ده. توازن معنا ده چې کوم شی څومره پکار دی نه هغه پکې واچي. چې کله مزیدار وي چې پې پکې 1 کیلو نو چې پکې 1 کیلو او چینی پکې 1 کیلو نه خو بیا چې نه خو بیا بل څه شی وي. چې به اله مزیدار وي چې پکې څومره پکار دی امر پکې چې واچي او چې پې پکې څومره پکار دی امر پکې پې واچي او چې چینی څومره پکار دی امر پکې چینی واچي. ترکاری به اله مزیدار وي چې دا څنګه چې 1 کیلو بینډه پخې نه 1 کیلو به پکې مالګه او 1 کیلو به پکې مصالحه او 1 کیلو به پکې غوړي. نه نه جی دا خو هر یو شی د خپل وزن مطابق دا خپل مقدار مطابق د هر شي پکې ځان له میچ دی، د هر شي پکې ځان له وزن دی. دلته د دنیا دا ژوند دا به اله د سړیتوب او د هوښیارتوب او د کامیابۍ ژوند دی چې څومره حصه د دنیا په کار د هغه دنیا له ورکړي او څومره حصه د آخرت په کار د هغه آخرت له ورکړي. دا معنا نه ده چې نیم به ژوند دنیا له ورکړي او نیم به آخرت له ورکړي. یاره جی نیم ژوند به خدای له ورکړی دی او دا نیم د شیطان له ورکړی. خدای خو ټول ژوند مال راکړ. دا د ځینو خلکو دا یو اصطلاح ده. نیم ژوند مې خدای له ورکړی دی او دا باقي ژوند د خدای په مقابل کې خو ابلیس دی نو دا د ابلیس له ورکړ. خدای نیم ژوند غواړي که ټول ژوند غواړي؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ټول ژوند به الله له ورکړي. دا خدای خبر څه شي. ذالک الکتاب، دا قرآن مکمل کتاب دی، نور کتابونه نیمګړي. بیا دا کتاب چې دی دی باندې د ایمان او د کفر دارو مدار دی. مخکې مې ته الفرقان کې خبره کړې وه. دا فرقان دی. دا داسې کتاب دی چې په دې کتاب باندې خلک یو کېږي او په دې کتاب باندې خلک تقسیمېږي. بل کتاب د دې نه علاوه داسې نشته چې د هغې منل په ټولو خلکو لازمي او د هغه نه منل چې دی هغه کفر وي بحیثیت کتاب. اوس بخاري بحیثیت کتاب منل خو د ایمان حصه نه ده. ولې په بخاري باندې ایمان راوړل لازم دي؟ ابو بکر صدیق د بخاري نه خبر چې بخاري به پیدا کیږي نو هغه خو په ایمان نه راوړل. نه په بخاري ایمان راوړل نه دی پکار، د پیغمبر په سنت او په حدیث باندې ایمان پکار دی. اگر په بخاری کې ہوگا، په ترمذی کې ہوگا، په ابن ماجه کې ہوگا، په کتاب الاثار د امام محمد کې او که په طحاوی کې دی. په طحاوی نه منو. کتاب الاثار د امام محمد، کتاب الحجة علی اهل المدینه د امام محمد او موطا د امام محمد، دا به کې د کتابونه نه ښکاري. یوازې بخاری نیغه نیغه کوي. نو بخاری خو موږ منو کنه، چا بخاری نه ده منلی؟ خو بخاری به حیثیت کتاب نه. بخاری داسې کتاب نه دی چې هغه دې ونه منو نو ته به کافر شې. چې لکه چا بخاری نه ده منلی کافر. داسې چا ویلي چېرته په امت کې؟ نو دا یو کتاب داسې دی. دې نه علاوه بل کتاب داسې نشته چې هغې باندې د ایمان او د اسلام دارو مداري. نه د دې کتاب هم مرتبه دی او نه د هغه دا مقام دی. او لا ریب فیه، په دې کتاب کې شک نشته. ریب شک تم وی، تهمت تم وی، قلق او اضطراب تم وی.
چې د هغې په نتیجه کې شک را پیدا کیږي یا د شک په نتیجه کې دا قلق او اضطراب را پیدا کیږي وکم دا کار که ونه کم پښتو کې مونږ وایو دا یو زړه مې وایي چې وکړه او دا بل زړه مې وایي چې مه کوه مونږ د زړه تعبیر په رای سره کوو د رای نه تعبیر په زړه سره کوو و یاره وایي دا یو له راته وایي چې داسې چل وکړه او دا بل له راته وایي چې داسې چل وکړه نو تا زړونه دي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله تعالی و چاله دوړونه نه دي ورکړي نو دا زړه خو خیر زمونږ د پښتو خبره دا ده او انګریزان دماغ دوه وایي ډبل مایند شوم هلکه څه چل دی وکړو وایي مړه زه داسې ډبل مایند شوم نو ډبل مایند دي انسانان خو ټول سنګل مایند دي مازغه خو یو دی او دی وایي زه ډبل مایند یم نو د پښتنو زړونه دوه او د انګریزانو دماغ دوه مطلب دې نه رائے ده هغه د رائے نه تعبیر په دماغونه کوي او ته د زړه یو شی نو بهر حال دا لا ریب فیه په دې کتاب کې شک نشته رستو چې بیا قرآن دا وایي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا که تاسو په شک کې دغه کتاب په باره کې نو هغه د هغې په هغه مضمون کې شک دی قرآن د شک ځای نه دی لا ریب دا لا د نفی الجنس د پاره دی شک نشته شک ته مطلقا نفی که که څه شک وي نو هغه به د خلکو په مضغو کړي دې معنا دا چې د هغه شک منشا د هغه شک هغه سورس او ذریعه هغه په دې کتاب کې نه ده که څوک په دې قرآن کې شک کوي نو دا مازغه دا د خراب دی دې کتاب کې نقصان نه دی دا چل په ده کې دی سم دم ګاډی خو یو ډریور ورته کیني نو ښې چلي یا بل چې ورته کیني نو سمې نشي چلولی نو دا چل په دې ډریور کې که په دې ګاډي کې ګاډی خو سم دم ګاډی او چې ته ورته کینې نو بیا نه چلیږي نو پته ولګېده چې ګاډي کې نقصان نشته دا چل په تا کې نو داسې دلته هم ده لا ریب فیه دې کتاب کې د شک اډو د سره څه ګنجایش نشته داسې خبره دې کتاب کې نه ده چې په هغې کې څه شک را پیدا کېږي خو که څوک څه شک کوي نو د دې شک دپاره چې کومه منشا ده چې دا شک د کوم ځای نه را پیدا شوی دی هغه د دې کتاب څه خبره نه ده بلکې هغه د دې سړي د مازغو خپل کوږوالی دی نو ده ته وایي ته د خپل مازغه کاږلي دا سم کا ځکه ورته وایي چې فاتو بصورت من مثله داسې ورته نه وایي شک پکې نو ځای پکې راته وښایه چې کوم ځای باندې ته پکې شک دی داسې ورته نه وایي داسې ورته وایي فاتو بصورت من مثله دا چل ستا په دې مازغو کې دی تا ته د خپل دماغ ډېر زیات اوچت ښکاري نو زه ته داسې کتاب راوړه او بیا ورته چلم ښیي چې نشي راوړی نو فاتقوا النار التي وقودها الناس بیا خو سر په کرښه باندې کېده لا ریب فیه په دې کې څنګه شک نشته په دې کې شک نشته چې دا د الله تعالی کتاب په دې کې شک نشته دی چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم تصنیف او تالیف نه دی په دې کې شک نشته چې دا د انسانانو د هدایت دپاره دی په دې کې شک نشته دی چې د دې هره خبره چې ده هغه په علم باندې مبني ده په ګمان او په اټکل او په وهم او په ظن مبني نه ده حال دا دی چې په دې کتاب کې دومره جامعیت دی چې دومره جامعیت د انسان په کتاب کې ممکن نه دی نو چې دومره جامع کتاب یې نو په هغې کې خامخا څه خبره اخوا دېخوا کېږي انسانانو نه خو پکې ډېرې غلطۍ کېږي ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او بیا په 30 کاله کې یو سړی 30 کاله مسلسل یو خبره کوي او د اول ورځې نه واله تر د مرګه پورې د وفاته پورې هغه په دې ټولو خبرو کې یوه خبره داسې ونه کړي چې هغه د مخکینۍ خبره سره تضاد لري اخر دا څنګه ممکنه ده دا چې پیغمبر نه دی او دا چې د الله تعالی د طرف نه دا کتاب نه دی نو دا څنګه ممکنه ده چې په 30 کاله کې په دې دومره خبرو کې چې په دې قرآن کې دي او په 30 کاله کې په دومره خبرو کې چې د دې قرآن په تشریح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په هغې کې یوه خبره متضاده نه ده یوه خبره پکې د علم خلاف نه ده یوه خبره پکې د حقیقت خلاف نه ده او دا د تاریخ خبرې پکې دي د سیرت خبرې پکې دي د اقوام د عروج او د زوال خبرې پکې دي د اخلاقیاتو خبرې پکې دي د طبیعیاتو د انسان او د حیوان او د ځمکې او د اسمان او د اوبو او د یخې او د ګرمۍ
د انسان د ژوند د مرګ د عمر د خوښې او د ناخوښې د نفسیاتو او دا ارسل اپریل د ما فوق الطبيعيات خبرې پکې دي سپر نیچرل چې ورته وایي چې د دې فزیکلی ژوند نه او د دې طبيعي ژوند نه او د دې جسمانی ژوند نه بالا د اسمانونو خبرې دي د عرش او د کرسی خبرې دي پکې او بیا پای کې د قیامت خبرې دي د جنت خبرې دي د الله تعالی د ذات او د صفاتو خبرې دي نو دا دومره موضوعات پکې چیړلې شوي دي او په دې موضوعاتو کې اړو یو خبره داسې نه ده راغلې چې هغه په شک باندې مبني حالانکه د دغه موضوعاتو نه چې څوک بحث کوي نو هغه تش د ګمان په بنیاد لګیایي تش د اټکل په بنیاد لګیایي خو قرآن د هغه سپر نیچرل موضوعاتو نه بحث کوي او هغه د علم په بنیاد کوي دا د قرآن مجید عظمت دی لوی ده دا داسې لوی کتاب دی چې دا د ما فوق الطبيعيات او د ما بعد الطبيعيات امورونه بحث کوي او التم چې کوم بحث کوي نو هغه د علم په بنیاد کوي هغه د څه په بنیاد نه کوي د ځوان او د وهم او د ګمان او د اټکل په بنیاد نه کوي نو لا ریب فی په دې کې شک نشته د دې په مضامینو کې د دې په ثبوت کې د دې په سند کې د دې په رښتینولۍ کې دې کې شک نشته شک صحیح نو د خلکو په مزغو کې بیا دا چې دا کتاب د څه دپاره دی نو هدن صرف دې دپاره دی چې الله تعالی داسې کتاب راولېږي چې خلکو ته وایي چې ګوره داسې کتاب در لېږلی شم او د برکت دپاره یې ساتئ او قسمونه په یو بل له ورکوئ او د ناوې سره په ډولۍ کېږدئ او د مړي سره په کټ کېږدئ او چې مړی وشي نو بس د لسو نه په شل جوړوئ او د شلو نه په سل جوړوئ دې دپاره خو نه دی هدن نو کتاب مصدر دی او هدن مصدر دی خو موږ وایي کتاب په معنا د مکتوب دی نو هدن په معنا د هادن دی هدن په معنا د هادن او حمل د مصدر مبالغتنی زید عدل زید عدل فإنما هي إقبال وإدبار فإنما هي إقبال وإدبار د خپل اوخي صفت کوي چې دا خو اقبال او ادبار دی نو اقبال او ادبار نه دی مقبلة ومدبرة مقبلة ومدبرة نو تیزه دا مطلب نو دا حمل مبالغتنی هدن په معنا د هادن دی لار خودنه ده دا د هدایت کتاب دی او د هدایت مرتبه او تا معنی ذکر نو دا بنیادی طور باندې د هدایت کتاب په دې کې به د ساينس موضوعي خدا به ضمنني د ساينس کتاب به نه جوړي په دې کې به تاریخ می خدا به ضمنني په دې کې به د قومونو په عروج او زوال تبصره می دا به ضمنني او د یو مقصد د پاره وي د عبرت د پاره وي په دې کې به داسې معاملات او داسې موضوعات چړلې شوي چې هغه د اوسه پورې د انسان په علم کې نه دی راغلي خو بنیادی طور باندې د دې کتاب د نزول مقصد د خلکو هدایت هدى للمتقین دا د دې لپاره راغلی دی چې خلک د انسانیت په لاره باندې روان شي په سمه لاره روان شي او داسې ویلی شي چې فیه هدن د دې فیه نه مخکې درې ټکي کړي دي او وروستي هم ته درې ټکي کړي دي ته معانقه وایي معانقه معنا یو بل لغاړی ورکول د چا د یو بل سره محبتي نو معانقه وکړي مولوي صاحب خو معانقه نه مني خیر په هغې به چېرته بیا باسو که اوس دا د دې ځای نه دی هسې پکې راغلی نو معانقه د دې مطلب دا دی چې دا فیه د دې هدن سره هم لګېدلې ده او دا فیه د دې لا ریب سره هم لګېدلې ده داسې هم ته ویلی شي چې لا ریب فیه او داسې هم ویلی شي چې فیه هدن فیه هدن په دې قرآن کې هدایت دی نو که فیه هدن کې نه فیه به خبر مقدم شي او هدن به مبتدا مؤخره شي او چې مبتدا صحیح نکره نو تقدیم د خبر په واجبي دا په کافیه کې راځي که خیر او فیه که د ریب سره ولګیا نو بیا خو خبره ښکاته او چې فیه دی خوا کې نو هدن به بیا خبر بعد خبر شي ذلک الکتاب او ذلک هدن یا ذلک الکتاب لا ریب فی لا ریب فی او ذلک الکتاب هدن او هدایت د چا لپاره دی
للمتقین د متقیانو د پاره هدایت د متقیانو د پاره دی او د بد عملو د پاره به د هدایت کتاب بیا کوم وی لکه چې دا د متقیانو د پاره شو نو وایا اصل عبارت د سیو چې هدل للمتقین والکافرین دا د متقیانو د پاره هم نه او د کافرانو د پاره هم دی نو بیا د متقیانو د پاره پکې ذکر شو کافرانو خو پکې لاړ نو وایا غوی ته فایده وانه غشته کنه متقیان پکې ځکه پاتې شو چې متقی ته فایده واغشته نو متقی شو چې متقی شو خو د دې معنا دا دی تقوا د چا نه زده کړه تقوا خو د قرآن نه زده کوي چې د قرآن نه تقوا نه زده کړي نو خو باسي شغلې او درواله غوندې تقوای درواله یو حقیقي او اصلي تقوا ده اصلي او یو شغلې او درواله او جعلي تقوا ده نو جعلي تقوا د سرسري غونته کې څه شی رسې د کاروبار د پاره پکاريږي صدام مام دی او څه شی دی خلق په خپل څه مقاصد حاصله حقيقي تقوا چې دا نو هغه دا چې هغه د قرآن په نتیجه کې حاصلېږي چې د سړي دماغ بدل شي د دماغ او خیالات بدل شي انقلاب پکې راشي انقلاب پیژنې که نه انقلاب اسی حکومت بدلولو ته نه وایي انقلاب بدلون ته وایي نو بدلون دې ته وایي چې خیالات بدل شي تصورات بدل شي د خوښې او د ناخوښې معیار بدل شي د کامیابی او د ناکامۍ تصورات بدل شي د ژوند اصول بدل شي اخلاقیات او معیارات بدل شي او په ټول ژوند باندې یو نوې خبره اثر انداز شي چې مخکې دا وه اوس دا ده نو دا انقلاب قرآن راولي او دغه انقلاب ته انقلاب هم وایي او دې ته تقوا هم وایي دا تقوا په ژوند کې انقلاب نو د تقوا ابتدا د زړه نه کېږي نو دا چې د زړه نه کومه ابتدا کېږي دا تقوا هغه جعلي ده چې د قرآن نه پیدا ده د سنت نه پیدا ده د احادیثو نه پیدا ده او یو تقوا هغه ده چې هغه جعلي غونته کېده نو هغې د قرآن سره هم کار نشته او د حدیث سره هم کار نشته هغه باسې څه ته څه د ټیلرانو میلرانو سره به وي چې کپړې مپړې به یو شان جوړوي کله به بل شان جوړوي وایي دلته د سنت مطابق کپړې جوړېږي او د سنت مطابق بوټان کوم ځای جوړېږي او د سنت مطابق بلستنې کوم ځای جوړېږي او تولیانې او د سنت مطابق کوټونه د کوم ځای نه راځي او د سنت مطابق سپلۍ کوم ځای جوړېږي نو داسې دوکان هم پکار دی دا چې ته ما یو ځل چې ته لیدلي خدای خبر کوم ځای به دلته به نه و خو چې د بل ځای به هلته په دوکان لیکلي و دلته د سنت مطابق کپړې جوړېږي نو ما یو دوکان داسې پکار دی چې هلته د سنت مطابق سپلۍ جوړېږي د سنت مطابق جرابې جوړېږي د سنت مطابق چشمې جوړېږي د سنت مطابق بوټان جوړېږي بلستنې جوړېږي بل څه زه پسې ځنو نو دا هسې ځان له څه خبرې دي چېرته دا به چېرته د چا څه مطلب به وي پکې والله اعلم هدى للمتقین والکافرین لکه قرآن کې بل ځای کې وایي وسرابیل تقیکم الحر داسې جامې دي چې د ګرمۍ نه هم ساتي او د یخنۍ نه هم ساتي که نه نو والبرده پکې هم و خو قرآن اسلوب دا دی د عربۍ اسلوب دی ومن یک امسا بالمدینة رحله فإني وقیار بها لغریب که څوک په دې ښار کې خپل کور لري نو زه او زما سورلی خو پکې غریبانان یو زما خو پکې کور نشته فإني وقیار بها لغریب فإني غریب وقیار غریب نو غریب یو او انی او قیار دو دي نو انی غریب وقیار غریب نو دا وجودا جدا نو هدى للمتقین هدایت خود کافر دا پارم دا کتاب دے بل کتاب نشته دا د هدایت چې کافر را مسلمانه او کافر ته سم لار خین او د قرآن نه بغیر به ته بل کوم لار خین چې قرآن نه زده کړي نو څنګه به مسلمانېږي هغه مسلمانېږي خو چې هغه مسلمان شي نو بیا به د هغه نه متقي جوړ شي نو انجام یې دغه تقوا ده نو که په انجام کې دی متقي جوړ شو خدا د دې دپاره هدایت و اگر دی متقي جوړ نه شو نو بد دی هسې لاړه نو ځکه یې د متقي ذکر وکړو چې متقي ته فایده واغسته متقي ته څه واغسته فایده یې ترې واغسته
نو هدایت د پاره ځکه شو لکه سړی ډوډۍ رسوک راوغواړي نو هغه یو سړی ډوډۍ نه خوري هسې څه ګوتې متې پکې وایي راوایي او هغه بل سړی ډوډۍ خوري هلکه وایي دا دعوت مې اصلي تاله کړی دی وایي دا دعوت خو مې تاله کړی تا ډېر په مینه ډوډۍ وخوړه په پښتو کې دا طریقه ده چې ډوډۍ د چا په مینه وخوري نو خوشحالي نو دا د پښتو غټ کمال شو ورته وایي تاله مې په مینه دعوت کړی دا وخوره خوشحاله شي کوربه خوشحاله شي چې دا ډوډۍ وخوره وایي دا مې تاله کړی هغه چې چا ونه خوړه هغه ته وایي زه مړه دی په کیسې راغلی دی دې ګرځې وایي نو دا دی تقوا وقایقی وقایتن وقوا دی په اصل کې نو واو تی شوه واو تا شو او تا او هغه رستنی هغه واو بیا یا شو نو وقیا تقوا وقوا نو واو خو په خپل ځای پاتې دی خو وقایقي نه دی که نه وقایقي نو یې ورته م وایه نو تقوا نو دا واو هغه په تی باندې بدل شو تی په واو بدلیږي وجاهون وراسون او تجاهون او دې کې دا چل کېږي وایي په دې زرادي کې چې ته ویلې نو دا وقایت حفاظت ته وایي واق محافظ ته وایي وقایقي پښتو کې مونږ دې ته وقایه وایو دا په دې کتاب د پاسه چې لګېدلي ځکه دا د دې کتاب حفاظت کوي نو اصل کې د تقوا معنا خو حفاظت دی اوس د څه نه حفاظت نو د ټولو نه ګران او خطرناک شی چې کوم وي د هغې نه ځان بچ کول دا به د تقوا اولنۍ مرتبه وي اولنۍ مرتبه ځکه چې کوم شی د ټولو نه خطرناک دی نو د هغه نه ځان بچ کول د ټولو نه ډېر زیات ضروري دي تاسو به حیران شئ یو ځل یو سړی راغلی ولته احیا علوم کې زه نو بل یو چاته لګیا و چېرته کېدای شي ما ته به یې خبره اوروله وی چې ګوره خلک وایي چې فرایض مخکې دي وی زه ویم چې مستحبات مخکې دي نو زه یې خوا په خوا ورنه رالم ما زه خو د انسانانو سره خبرې کوم دا خو د دوه خپو څاروی دی خو د څاروي سره به ته څه خبرې وکړې غوی سره تاسو خبرې کولی شو او چې غویله ته دا سترګې رابرګېږي او دا ښکر درته رانیخي نو څه به کوې تقریر به ورته کوې که د نحوې دلایل به ورته وې نو د هغه خو یو علاج دا دی چې سم یو الهي کوټه کې نو دا چې تار چاله رابغی نو هغه یو سړي به یې ښځې ته وایي چې ښځې دا ټوپک مې راکړه او دا دلګان ولم نو چې بار ته ووتو نو کالتوس به ورسره لږ و دلګان ډېر نو چې واپس لاړ نو ښځې ورته وایي څو دې ته ویشته وایي ښځې هغه خو څه لږ نه و خو چې خپک دی لاندې ته دله دی نو زه به کم ولم خو پرېږده چې ګرځي نو داسې غویان دي چې هلکه مستحبات وایي مخکې دی او فرایض وروسته دي ما یې هلکه چې اوس دته زه څه ووایم نو به د ده نه ښه دا ده چې جواب جاهلان باشد خموشي پرېږده چې لګیا یي چې څه ویه به په چا کې عقل نه وي نو هغه ته به ته څه ووایي چې مستحبات مخکې دي نو دا راته ووایه چې سړی کافر دی او هغه مسلمانېدل غواړي نو مخکې به ورته څه ووایي چې دا برید دی واړه که مخکې به ورته ووایي چې کلمه ووایه نه نو کلمه مستحبه ده نه مخکې ورته وایي چې هلکه ښه خپره دې خوا کړه مخکې به ورته داسې وایي مخکې به ورته دا وایي چې جومات ته ځې نو هلکه دا مسله به ورته مخکې ښایي چې جومات ته ځې نو ښه خپه دننه کوه چې راوځې نو ګسه بار ته راوباسه دا به ورته مخکې وایو که نه نبي علیه صلات وسلام چې به خلک مسلمانول نو اول به یې ورته دا وي که نه معاذ ابن جبل لیږي چېرته یمن ته وی انک تأتی قوما من اهل الكتاب یا انک تأتی قوما اهل کتاب ته داسې خلکو له روانې چې هغه د مخکې نه کتاب والا دي نو فدعوهم الى شهادة الله اله الا الله وان محمد رسول الله اول د ټولو نه مخکې دې خبرې ته راوباله چې د الله نه بغیر بل خدای نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی فانهم اطاعوا لذلك کدی د سره ومنله نو فاعلمهم به په دې باندې پوی کا چې ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليله الله تعالی په دې باندې 5 منځونه فرض کړي په شپه او ورځ فانهم اطاعوا کدی د سره ومنله نو فاعلمهم به په دې باندې پوی کا چې ان الله قد افترض عليهم زکات اموالهم الله تعالی په دې باندې د مالونو زکاتونه فرض کړي دي
تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم د مالدارانو نه باغشته کیږي او غریبانو ته به ورکړل کیږي. نو اول ایمان دی که اول منځ دی؟ ام ایمان و تاول وی بیا وته نو کلمه توحید به تمخ وی نو کلمه توحید ویل فرض دی که مستحب دی؟ نجی دا به مستحب ای چلته. نو که دا فرض نو دا رستو ده او مستحبات مخ کی دی. یعنی مسلمان ځان ته بیا اخر سله وی ته بل څه شی اختیار که مذهبونه سلک خونه دي د خدای بلا دی. نو بل مذهب د اختیار کی خامخا ضرورت دی چې دا شی خلکو باندې مشتبه کوي، دا سپینه رڼا ورځ په خلکو توره تیاره کوي. او زه وایم داسې مقابلې والا خو سخت بیکاره سړی. دا هغه غیر پارلماني لفظ نه دی چې هغه وایي چې یې خو 5 روپۍ نشته. دا هغه دی چې دومره غیرت د پکې نشته چې یې خو بل شی خو راوړي او ځان د اسلام په رنګ کې پیش کړي. نو چې څه شی یې هغسې ځان پیش کړه چې څه یې په حقیقت کې هم هغه میدان کې راشه. بل څه شی دی ولې اغوستی دی چې یې ډاکو او قاتل او غل او سړی دی وجلی دی او بیا د بوقره په سر کړې ده. نو بوقره څه له په سر خو که نرې نو نیغ په نیغه داسې مخامخ راشه وی دغه یم او داسې چل مې وکړو. نو دا د دې بېدینو خلکو یو بېغیرتي دا ده چې دا انتهایی پوچ او انتهایی سپک او انتهایی بې وزنه خلک دی، انتهایی بې جرأته خلک دی چې دا دی بېدینه خو د بېدینۍ په رنګ کې نه راځي د شیطان اولاد، دا راځي د دین په رنګ کې. نو د دین په رنګ کې نه راځي نو بېدینه نو د بېدینۍ په رنګ کې راځه که چې بیا د خلک پیژني مقابله. خو هغه خو چل کوي که نه خو په تا باندې اشتباه کوي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. نو چې خلک مسلمانېږي نو کلمه به مخکې وایي که مستحبات به مخکې زده کوي. دې د دې نه نه جي وایي مستحبات مخکې دي. نو چې مستحبات مخکې دي نو بیا چې هندو مسلمانېږي نو بیا ورته کلمه ور ډاډ ووایه. نو ګنې مستحبات خو ډېر شی دي چې خلاصوي نو بس عمر به اخر ته رسېدلی. که کلمې ته پکې حاجت رانغی هم خیر دی. نو ګنې دا خو هسې مرستو دی. نه جي ایمان مخکې دی. څه شی مخکې دی؟ ایمانیات. هغه حدیث جبریل چې راځي چې جبریل علیہ السلام د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې ما ایمان څه ته وایي؟ هغه وایي ان تؤمن بالله. ایمان څه ته وایي؟ خیخ پې او ګسخ پې ته وایي؟ نه جي ان تؤمن بالله ته وایي الله به منې او رسوله او کتبه والیوم الاخر دا به منې. نو دا یو بنیادی خبره ذهن کې ښودل غواړي چې تقوا. نو تقوا معنا دا ده چې د ځان بچ کول. ځان خلک د څه شي نه بچ کوي چې کوم فایدهمند شي که نقصاني شي نه ځان بچ کوي. د ټولو نه زیات نقصاني شی څه شی دی په دنیا کې او په آخرت کې؟ د الله تعالی قهر او غضب او ناراضي. د دې نه غټ نقصاني شی بل شته چې د چا نه رب ناراضه. نو د رب د ناراضه کېدو نه او د رب د غصې نه ځان بچ کول دا د تقوا اولنۍ پړوې ده. او د رب د غصې ځای کوم یو دی چې د چا نه خفه شي هغه ځای لی بوځي، هغه جهنم دی. نو د جهنم نه ځان بچ کول دا بنیادی تقوا ده. د جهنم نه به خلک په څه بچ کېږي؟ په کلمه توحید، په ایمان. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کلمه وایي نو جنت ته به ځي. که نه خیخ په مخکې کوي نو جنت ته به ځي. خیخ به خو چې مؤمن مخکې کړي نو جنت ته به ځي، او چې کافر به مخ ټول عمر خیخ په مخکې کړي نو بیا به هغه هم جنت ته ځي. دا خبرې خو به وروسته وي چې کله ایماني. دا ور ایمان نه بعد دی چې ایمان یې نو دا څیزونه به فایده کوي، چې ایمان نه یې نو دا څیزونه به څه فایده وکړي. د دې څیزونو فایده خو د ایمان نه بعد ده. بیا که مستحبات دي هم پکې ثواب دی، او که نفلونه دي هم پکې ثواب دی، او که زواید دي هم پکې ثواب دی، او که سنت دي هم پکې ثواب دی. خدا خو اله دی چې مخکې نه ایماني. نو د تقوا د ټولو نه بنیادی پړوې او د ټولو نه اعلی مرتبه هغه د جهنم نه ځان ساتل دی، او د جهنم نه ځان په ایمان باندې ساتلی کېږي. د الله تعالی په فضل خو په مؤمنانو دی که نه؟ په مؤمنانو نه په ایمان. بیا د جهنم د دخول نه بعد بیا د جهنم کې خلود دی. نو بیا کبایر والم جهنم ته تلی شي،
عذاب خو د کبایر والو د پاره شته، هلته عذاب دی اگر چې هغه مخلد فی النار نه. نو بیا دویمه مرتبه د تقوا دا ده چې د کبایرو نه ځان ساتي، چې جهنم کې همیشه پاتې نشي، او چې جهنم کې لږ وخت د پاره هم لاړ نشي، او که لاړ شي خو چې همیشه پکې نه. نو کبایر بیا په دې کبایرو کې هم فرق مراتب دی. لکه حدیثو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 7 من الموبقات، یا بل حدیث کې راغلی دی اکبر الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین. نو د ټول کبائرو نه غټ کبیره ګناه خو شرک دی، خو بیا د شرک نه بعد هم څه ګناهونه شته. سحر دی موبقاتو کې، تولی یوم الزحف دی، د مورچې نه را تښتېدل دي د کافر په مقابله کې، کافر نه تختی او ترا تختی. او اکل الربا دی، قذف المحصنات دی، په پاک دامنو زنانو باندې الزامونه لګول دي. نو دا پکې اکبر موبقات دي، موبقات. تولی یوم الزحف، سود کول دي، اکل مال الیتیم دی. نو دا نو پدې کې بیا موبقات بیا پکې لاندې پس نور راځه. ځکه قرآن مجید بیا وی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. کله کبائر نه ځان بچ کې نو زه به د سیئات معاف کړم. اول به د کبائر نه ځان ساتي. نو دی وی نه جی مستحبات مخکې دي. نو خدای خبر د دا کوم دین دی، زه په دین نه پوهېږم. د دغه دین منشا څه ده، د پیغمبر څوک دی، او د دغه دین کتاب کوم یو دی. ځان له دین دی، مستحبات پکې مقدم دي او فرائض پکې رستو دي. دا بنیاد دی تقوا. دا مراتب. نو اولنې د تقوا اعلی مرتبه او بنیاد څه شی دی چې هغه نه نو بیا د باقي تقواګانې د یوې پیسې هم نه دي، چې هغه ایمان. چې ایمان نه نو د کبایرو نه ځان بچ کې نو څه. ما ته یاد دی اوس دا مثال وایم، سن 75-76 په دې زمانہ کې، 76-77 په دغه زمانہ کې په هندوستان کې یو وزیر اعظم و مرارجی ډیسائی. هغه ډیسائی چې و نو هغه به شراب نسکل او د شراب ډېر سخت مخالف. یو ځل د هندوستان د جماعت اسلامي اجتماع ته هم راغلی چې هغې د شرابو خلاف یو اجتماع جوړه کړې وه. نو هغه وی چې د شرابو خو زم مخالف یم، نو مالم اجازت راکړې زه به پکې تقریر وکړم. نو دې ورته وی چې وکړه پکې خیر، موږ خو دنیا ته دا ښکاره کوو چې شراب ښه شی نه دی. چې ته هم پکې ووې نو ښه خبره ده. تاسو ما ته دا ووایې چې شراب تا ته پراته او ته یې ونسکې. حاجي شراب پراته او ته یې ونسکې، نو تا ته خو به اجر میلاو شي، ځکه چې ته په دې وجه نسکې چې الله تعالی حرام کړي دي. خو ډیسائی ته خو میلاوېده او هغه هم نسکل، نو هغه ته په اجر میلاویږي به. نو ته خو وایې چې په اجر میلاویږي، خو د شرابو نه ځان بچ کول ثواب نه دی. شراب نسکل چې ورته میلاو شي او شراب سړی ونسکي نو ثواب نه دی. نو دا ثواب به ډیسائی ته ولې نه میلاوېده؟ ځکه چې بنیاد یې نشته. بنیاد یې څه دی؟ ایمان. د ایمان د وجې نه د شرابو نه ځان بچ کې نو دا ثواب دی، او چې د ایمان د وجې نه د شرابو نه ځان بچ نه کې نو دا ډو ثواب نه دی. ته ډو مؤمن یې، خو ته وایې چې زه د شراب نسکم او څوک درته وایي چې ولې نسکې؟ یاره بد دا ښه شی نه دی، ښکارې مردار شکل دی، دا خو تروی اوبه دي. هلکه د تروی په ځای چې دا دله خوږېږي نو بیا بیا څکې نه. نو دا معنا ده چې د ایمان د وجې نه کم کار کې، د ګناه نه ځان بچ کې، او یا د ثواب او د اجر کار کې، نو په هغې به ثواب میلاوي. او چې ایمان دی یا یې نه او یا د ایمان یې، خو د هغه ایمان د وجې نه هغه کار نه کوې او نه یې پرېږدې، نو بیا په هغې هېڅ ثواب نشته. که خبرې نه کوي. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روجي ونیولې ایمانا، د څه د وجې نه؟ او د پښتو د وجې نه. چا چې د رمضان روجي ونیولې، زه پښتون یم ولې پښتون روجي خوري څه؟ نو دا یې کوتک لکه د غویي په شانتې خولې ته کوری اچولی دی، اوس یې غوبل کوي، هسې ګرځي را ګرځي. دې ته به ثواب میلاوېږي چې
چې په دې وجه روزه نیسي چې دا په پښتو کې ضروري ده او په پښتو کې چې روزه نه نیسي نو دا بې غیرته وي خو په پښتو کې چې پردی مال خوري نو دا بې غیرته نه وي وایي څنګه مې توت ته مې وخېجه ووایي چې په ځان پوهېده نه وایي اوس ګرځي به نو ګوره پردی مال خوراک په پښتو کې څه نه دی دا ګناه دا بې غیرتي نه ده چې پردی مال خوري نو دا بې غیرته نه وي چې قتل کوي دا بې غیرته نه وي چې سود کوي دا بې غیرته نه وي چې دروغ وایي دا بې غیرته نه وي چې سړی بې عزته کوي دا بې غیرته نه وي نو دا کارونه کوو که نه کوو دا ټول خلک یې کوي که خو روژه نه جی روژه به د چا پلار وخوري او بې غیرته کېږي بیا د پښتو نه وځي نو په دغه روژه د ثواب نه ملاوېږي هسې ځان دې وږی او تږی کړ نو ته خو مسلمان یې په روژه ثواب ملاو نه شو ځکه ملاو نه شو چې ایمانا هغه عمل باندې ثواب او اجر ملاویږي چې د هغې عمل باعث په سړي باندې ایمان وي چې ایمان ورته وي چې وی که نو وي کړي نو ثواب به ملاو شي نو د ایمان د وجې نه نه کوي نو څنګه به ثواب ملاوي د یو افسر په مخ کې یو سړی ولاړ دی ورته چپ شي خبرې مه کوه او هغه چپ شي نو چپ کېده خو ښه شی دی او کله کله په چپ کېده ثواب هم دی چې غیبت نه سړی چپ شي د ګناه خبر لیکن چې دته د افسر وایي چې چپ شه غلی شه خبرې مه کوه او غلی شي نو په دې ورته ثواب ملاوي نه بیا خو د هغه د وجې نه غلی شه او د خدای د وجې نه غلی نه شه نو تا ته ما دا وی چې که ایمان پکې نه وي او د نیکۍ څه کارونه کوي نو هغه نیکي نه ده وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اسه گرد غبار خاورې خزلې دي والوتې کم عمل چې د ایمان په بنیاد دی نو د ایمان په بنیاد نه یا پکې ایمان نه او یا پکې ایمان نه خدای د ایمان د وجې نه کوي او چې د ایمان د وجې نه کوي نو بیا به ثواب وي نو بیا به ګناه کبیره نه ځان ساتي هم ثواب دی او که د صغیره نه ځان ساتي هم ثواب دی که بیا مباحات او نوافل په دې نیت باندې کوي نو هم ثواب دی ټول ثوابونه خو هله چې د ایمان د وجې نو دا تقوا دی زده کړه که زده نه کړه تقوا نو بنیاد د تقوا دپاره ایمان دی او ایمان په زړه کې دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التقوى ها هنا ويشير الى قلبه ثلاثا تقوى دلته ده تقوى په جامو کې نه ده تقوى په لمنو کې نه ده تقوى په کالر او په پټۍ کې نه ده تقوى په خاص کان چانټ او په کونټۍ مونټۍ او په جوبه او قبه او په دستار او په تسپو او په پڼو کې نه ده دا خو اساس اشکال دي اشکال دغه تقوى کوم ده د متقیانو څخه خاص وردی نه چې دا د متقیانو وردی ده او وردی چې واغوندی نه بس قدم نهار څنګه شي خو وردی دی اغوستی کله کله د یو ملک جاسوس بل ملک ته لاړ شي هلته وردي واغوندي کله کله تاسو به د اخباراتو کې نه ډاکوان د پولیسو وردي واغوندي او څوک ورته ورته وایي داسې چلو کوي هغه وایي والله د پولیس وایي ورته ودرېد هغه یې لوټ کړي بیا وروسته پته ولګي هلکه وایي دا وایي د پولیسو وردي اغوستې وه وردي خو به هر څوک واغوندي د پولیسو هغه به ډاکوان واغوندي او د پوجیانو هغه به بل څوک واغوندي او د یو ملک هغه والا به بل ملک والا واغوندي نو تا اسلام راوړو نو یې دې په وردۍ کې بند کړو نه جی تقوا ایمان ته وایي ایمان په زړه کې دی التقوا ها هنا نو دا بنیاد دی اولنۍ مرتبه ده اولنۍ اعلی پړوی ده اعلی مرتبه چې دا نه نو باقي تقواګانې صفر او چې دا یي او دا باقي تقوا د دې وجې نه نو به دا مراتب شو نو ته پکې درې مرتبې جوړې که څلور پکې جوړې که وایي تقوا اولنۍ مرتبه ایمان دویمه تقوا مرتبه څه د ګناهونو نه ځان ساتل د کبایرو دریم مرتبه د څه نه ځان ساتل د صغایرو نه ځان ساتل او یو پکې څلورمه مرتبه جوړه کړه چې د مشتبهاتو نه ځان ساتل مشتبه شیزونه دي دع ما یریبک الی ما لا یریبک چې کوم شی په شک کې چې هغه هم پرېږده هغه کار وکړه چې د شک نه باري نو دا به بیا تقوا وي خو دا هلکه د ایمان د وجې نه مستحباتو باندې عمل کوه خو هسې نه چې مستحباتو باندې عمل وکړي او فرایض پرېږدي فرایض نو دا ترتیب به پکې ساتي او که په دې ترتیب بیا نه پوهېږي چې بیا درته هغه زوړ مثال ویم
ترتیب ته پکې وایي کم اجت دی. نو مې بیا دا شولې بیا دا دغه کوه دا څه او دا سپرلي کې چې دا دغه نالی که نه دا شجرکاري چې کوي نو دا څانګې ښکته ناله وه او دا سټې بره کوه او د بردستې ونې به کېږي که خیر ځنګل به ولاړې چې بله ورځ راځي که نه او شولې به هم شوي ځکه چې مطلب یې نالول دي نو کار ترتیب چې و نجي دا به په ترتیب پکار نو دا دی تقوا هدى للمتقین. یو معنا دلته بلم دا او هغه ډیره مزیداره ده مولانا مودودي هغې ته اشاره کړې ده خو به هر حال زه لږه په تفصیل خبره هغه دا ده چې قرآن دلته د هدایت د اغستو شرطونه وایي قرآن وایي دا کتاب هدن هدایت خدای خو په هدایت کې شرطونه دي چې هدایت بچا ته کوي نو هغې کې شرایط یو شرط پکې دا دی چې تقوا وایي. د تقوا څه مطلب دی؟ تقوا په دې تصور کې یو ټکی دی چې معنا دا ده چې د دې شي نه ځان ساته او د دې شي نه ځان مه ساته. یو خیر دی او بل شر دی نو د هغه شر نه ځان ساته او هغه خیر نه ځان مه ساته. یا وایه چې دوه شیزونه دي دا یو ډېر مضر دی او دا بل کم مضر دی او زه په دې دواړو کې ګیر یم چې ګیر نه یم خو د دواړو نه به ځان ساتم خو چې ګیر شم چې یو دروازه دا یو بل دروازه په دې یو دروازه کې لړم یا په دې بله دروازه کې ماري نو زه به په کوم یو ورځم نو ښکاره خبره ده په لړم به ورځمه ځکه لړم د مار نه کم خطرناک دی خو چې دروازې درې نه بیا په دغه یو هم نه ورځم بیا په هغه بله دروازه ورځم چې په هغې کې نه مار شته او نه پکې لړم شته. خو دا خو په هغه وخت کې خبره کوو چې کله ګیر د دې خبرې د تصور مفهوم دا شو چې قرآن هدایت هغه چاته کوي چې د هغې په نظر کې او د هغې په ذهن کې د نیکۍ او د بدۍ د تمیز یو تصوري به الفاظ دیگر د دې قایلی چې ګناه جدا شی دی او ثواب جدا شی دی چې یو سړی د ګناه او د ثواب د نیکۍ او د بدۍ د حرامو او د حلالو د جایز او د ناجایز د دې تمیز او د دې فرق او د دې جدایۍ سره نه قائل نو دا بیا زناور دی د زناور دپاره دا نه زناور دپاره حرام او حلال نه د زناور دپاره ثواب او ګناه نه هلکه زناور چې کوم کار وکړي نو ثواب ته میلاویږي چې څه وکړي نو ثواب ته میلاویږي چې تا له پی درکړي نو ثواب ته میلاویږي نه چې ثواب مواب د هغه دپاره نه. نو د دې معنا دا ده چې قرآن د هغه چا دپاره هدایت دی او هغه څوک به ته هدایت علي چې څوک په خپل ذهن کې کم از کم دا فرق خو ساتي که نه څه بنیادي انساني اقدار مني څه بنیادي انسانیت پکې نو قرآن بیا د هغه انسانیت له یو جلا ورکوي یو رهنمایي ورته کوي چې په چا کې څه بنیادي انسانیت او چې څه بنیادي انساني اخلاق پکې نه او انسانیت پکې نه او د ثواب او د ګناه نه خبر نو هغه ته قرآن هدایت نه ورکوي وایي ته مخکې د ځان نه د سړي زوی جوړ کړه او دی وایي زه په ثواب او ګناه څه پوهېږم او په جنتي خاوره نه هر ګرځمه چې ته په ثواب او په ګناه نه پوهېږې نو ته بیا خر ته خو غویی خر او غویي ته قرآن لار نه ښیي بس هغه په خپله باندې چوکه د سره ده او دې خر باندې چوکه وله راوله چې بیا داسې ده نو داسې به دی چې بیا خو هغه له دا چوکه پوره ده بس هغه ته د کتاب حاجت نشته. نو ته انسان یې چې ته وایې زه په ګناه او په ثواب نه پوهېږم انسان خو په ثواب او په ګناه پوهېږي ښه او بد باندې چې نه پوهېږي نو دا خو انسان نه یې د سر نه او ته ثواب او ګناه نه پېژنې اوسه پورې چې ثواب او ګناه نه پېژنې نو ته په دې انسانانو کې څنګه ګرځې بیا ته په دوه خپې ولې ګرځې. زمونږ والد صاحب یو خبره کوي هسې اوسه پورې خو داسې ډېر ګپ نه لګوي خو چې مخکې به یې ګپ لګاو چې داسې به یې د چا قمقلتوب ولیدو نو هغه به وایي دا د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي دا زمونږ د والد صاحب تکیه کلام وایي دا پرېږده دا غریب د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي مطلب یې دا دی چې په دوه ځکه ګرځي چې څلور یې شته کنې دا د څلورو لایق دی خو دا غریب د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځي نو زه م وایم چې ته په ثواب او ګناه نه پوهېږې نو ته بیا د مجبورۍ نه په دوه خپې ګرځې او دا وړه چې ګران دي دا ستا د لاسه ګران دي په کار چې تا ګیا خوړی نه په دې خلکو به وړه ارزان وی
نو وړه چې ګران دي کې د حکومت هم رانه دی چې دې ګران کړي دي او دې کې د دې حکومت رانه ده هم دی چې دلته وړه راشي په صوبه سرحد ته او دې په غلا باندې لېږي کابل ته خو زه وایم چې یو غلطي پکې دا بل هم ده یو د ګرانۍ وجه دا هم ده چې هغه څوک هم ډوډۍ خوري چې د چا کار ګیا خوراک و په ډوډۍ عادت شوي او په ډوډۍ څوک عادت شي بیا ګیا چېرته خوري په کار دا وه چې د ګیا خوړی نو په دې انسانانو به دا وړه ارزان وی د بدې ورځې په دوه خپې ګرځي وړی په خلکو ګران کړه په ثواب او په ګناه نه پوهېږي چې په ثواب او په ګناه نه پوهېږي نو د ده دپاره قرآن هدایت نه دی قرآن به هغه چاته لار ښیي چې څوک په ثواب او په ګناه پوهېږي نو دا دی هدى للمتقین دا قرآن هدایت دی د هغې خلکو دپاره چې هغه بنیادي انساني اخلاق لري د تقوا او د غیر تقوا په منځ کې د جنت او د دوزخ په منځ کې د حرام او د حلال په منځ کې د تور او د سپین او د ښه او د بد او د ثواب او د ګناه په منځ کې د فرق قایلي د دې فرق قایل نه وي نو بیا هغه دپاره څه نشته هغه هدایت د هغه دپاره څه ګڼی چې خو زناور دی بیا نو زناور دپاره خو چوکۍ او غوړندۍ او پړی او موږی او پیزواني او تیرسرۍ هغه دپاره دا قسم خبرې نه چې کومې په دې قرآن کې بیان شوي او چې دا په ځان کې بیا پیدا کړي نو دی به بیا صحیح متقي شي او دا تقوا ګوره بیا مطلوب هم ده لعلکم تتقون لعلکم تتقون دا کار وکړه نو متقي به شي ځکه چې مرتبې دي که د تقوا بې شمېره مرتبې دي بیا د الله تعالی سره او متقیانو له جنت تیار کړی دی حافظ الپورې وایي جنت جوړ شوی دی پاکانو متقیانو لره حافظه تا به په کوم خوی هغه نعم ته پرېږدي متقیانو له بیا څه تیار کړی دی اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هغه متقیانو له بیا الله تعالی جنت تیار کړی دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین